د پاک پیغمبر تر ابو طالب پاک پیغمبر خوخو څومره خوخو دومره خوخو چې تمام عرب یو طرف ته شو مشرکین مکه یو طرف ته شو ټول خلک خلاف شو خو ابو طالب وی زما رواره ته بس قسم نه وای زه د خپل رواره سره ولاړم په شعب ابي طالب کې دغه د رسول الله مبارک سره خلکو بایکاټ وکړو لین دین ور سره پرې خاو دو تمام مشرکان په یو سب کې ودرېدل چې د پاک پیغمبر سره بسوک لین دین نه کوي غم خادی به ور سره نه کوي شعب ابي طالب کې رسول الله مبارک محاصره کړی شو ابو طالب وی هر څوک دې در سره هر سپریک دی خو زبتا سره ولاړې تمام مشرکان ورته وی د دې ورواره سره دا صحبت پرېږ دا د ملګرتیا پرېږ دا ابو طالب وی نه دانش کې دی پاک پیغمبر ته وی ته دعوت د دین ورکوا ته څوک سم نشي ویلې خو چې کله وفات کیږي آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتوي اے زما خوګتر اے زما کاکا جانا ما ته په دې غوږ کې پټ وایا چې لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله خوګه کاکا جانا غوږ کې راته پټ وایا زبستا د پارا سپارش کوما زبستا د پارا شفاعت کوما د مکه مشرکان ورته غیر چا پیره ولاړ دي ګوره درواره خبره دی اونمنه د مرګ نه مې اړېګا او کلمه شهادت اونوي ایمان راونړې اغه دا لار نک دین پرېګ نه دي ټول ورته دا لګیا دي ابو طالب هم خواهشو چې زما درواره زړه خوشاله شي دا ابو طالب هم دا زړه غختل چې زه ایمان راوړم ابو طالب هم دا غختل چې زمانه زمار وارث غواړي هغه ز برابر کما خو ولې کوشش اونکو الله رب ذوالجلال د دنیا نه سره د کفر بوتلو او ایمان ورته نصیب نشو نو یو د دین خوخول دی او بل د دین زده کول دی دین باندې عمل کول دی ابو طالب چې کله د دنیا نه کافر لاړو الله رب ذوالجلال آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان فرمای انک لا تهدی من احببت پاک پیغمبر ته ہدایت نشي کوله هغه چاته څوک چې تخواخه ہدایت کو ان کے ذات اللہ رب ذوالجلال نو ابو طالب د پاک پیغمبر تر دی پاک پیغمبر سره مینا وا پاک پیغمبر خوخو دین اسلام خوخو پاک پیغمبر ورته مخ ته ولاړ دی خو کوشش د دین نو کړي الله رب ذوالجلال د دنیا نه کافر بوت ولې د خپل نفس غم نو کړي ځکه الله رب ذوالجلال بیان فرمایي یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم اے د ایمان خاوندانو د خپل نفس فکر وکړئ دا خپل نفس بزان باندې لازم او کله چې انسان د خپل نفس فکر شروع کی او اراده وکي خدا سے اراده نه چې زه ماته ته مخ کی وي چې صرف او صرف خوخ می دي دینه نو دا خو په دنیا کې ډېر خلک داسې ده چې هغوی دین خوښوي خو عمل نه کوي نو بیا څه فایده شو
نا اراده دې وکړه کار دې شروع کو ستا په وسعت کې نه ده ستا په طاقت کې نه ده او تا دا کار شروع کو اراده دې وکړه الله پاک به درله بیا توفیق درکوي اکو هر څومره هم ګران کار هر څومره مشکل کار دی خو چې ته اراده وکړې نو الله رب ذوالجلال برابري